ولو بیا الله پاک څنګه زه قبول کړم. زه چې یم د شالدرې اوسېدونکی یم. زه ما موډلینګ کوي. موډلینګ ورته پیژنې که نه پیژنې، دا تصویران چې اخلي اور میک اپ لګوي، بس نه ورته د ټاپ لغړی نن سبا په ماحول په الفاظ. نو د بلوچستان کرکټ کوم ټیم چې دی په هغې کې زه ولم، او د هغې د کراچي لاهور ټوره مې هغې کې ولي، اور اف ایس سی ما په ساینس کالج کې وکړله. زه د بی ایس سی سټوډنټ ولم. نو بیا تبلیغ والا ته د الله جزای خیر ورکړي، د هغې په برکت سره 4 میاشتې مې ولګولې. 4 میاشتې مې ولګولې، ټوټل ژوند مې بدل شو. اول به ګرد ورځ په تړې ناستلو، در په دري به وله، خلکو مې تنګولې، بس بل کار نو. لیکن الحمدلله چې 4 میاشتې مې ولګولې، نو د ژوند په مقصد خبر شوم چې ژوند څه ته وایي، ورمېږ دا دنیا ته راغلي چیز دپاره. نو بیا الحمدلله داسې سولو چې 4 میاشتې چې مې ولګولې بېرته رالم، هغه ماحول هستي هستي بېرته خرابېدی. بیا مې دا فیصله وکړه چې بهی دلته په کوټه کې ګزاره نه کېږي، انډیوالان دې بېرته سره چپ ورپ دغه کوي. نو بیا زه ولاړم کراچي ته، دارالعلوم کراچي، د مفتي تقي عثماني صاحب نوم به ته یې اورېدلی. د هغه په مدرسې کې مې 8 کاله سبق وویلی. بیا د هغه چې را فارغ شو، بیا مې 2 کاله د مفتي ګل حسن صاحب مسرکي روډ کې مدرسه ده، هلته 2 کال سبق وویلی. بیا الحمدلله د کالج یو امتحان مې ورکړي، نو بیا مې هغه پاس کړي. نو زه اوس په یو کالج کې پروفیسر یم، ور خپل یو مدرسه مې ده، یو سکول دی، یو اداره چلو، لایف چینجینګ فاونډیشن په نامه سره. دا زما یو څه تعارف و چې ستاسو مخ ته لازمي و. نو بیا مې ډېر سوچ وولی چې یاره دا د عوام او د علما په اپس کې څنګه دا کنیکشن سره جوړ کړو، څنګه یو بل سره ملاو کړو. نو اخر مې دا سوچ وولی چې یاره مسجد چې تر هغو نه یې فعاله سوی، دا کار نشي کېدی. نو مسجد به دی فعاله کو، دی به آبادو. کله د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کوم مسجد څنګه چې آبادو، نو دا مسجد به چې دغه رنګ آباد سي. د حضور صلی الله علیه وسلم په دور کې چې کوم مسجد و، هغې کې چې دی د قرآن درس هم کېدی، د فقه درس هم کېدی، اور د حدیث هم حضور بیانولی، مشورې هم په هغه مسجد کې کېدلې، د تبلیغ جماعتونه هم د غزې ساتلې، د جهاد جماعتونه هم د غزې ساتللې، قیدیان هم په هغه مسجد کې تړلې، اور یو روغه چې کېدله هغه هم په هغه مسجد کې کېدله. علاج معالجه چې زخمیان بس په جهاد کې بیرته براله، علاج معالجه به مالته کېدله، اعتکاف به مالته کېدی، اور د ذکر الکې به مالته لګېدلې. نو هغه مسجد 24 غنټې آباد. هغه داسې نه و چې 15 وخته مونځ به وسو بیا به تاله ولګېدله، بیا به صحابه ولاړې، نه 24 غنټې اصحاب صبح. اوس هم هغه ځای شته، که چا حج عمره کړي د هغې به لیدلي، په ریاض الجنه ساخوا ته یو چبوتره ورته یو تړه وله، هلته به صحابه موجوده ول، 24 غنټې هغې به هلته زده کړه کوله. نو داسې آباد و. نو موږ دا غواړو چې د کوټ اول د کوټ، بیا د پاکستان، بیا د ګرده دنیا مساجد دا رنګه آباد سي څنګه چې مسجد نبوي آباد و. نو د دې لپاره څه کول پکار دی؟ د دې لپاره اول دا دی چې په دا مسجد کې درس قرآن، درس حدیث، درس فقه او درس سیرت دا شروع شي. هغه الحمدلله نن افتتاح ده. مفتي صاحب ته د الله جزای خیر ورکړي. نو موږ دې ته گزارش وکړو د الحمدلله په هغې باندې لبیک وکړي. نو د نن سبا دا دروس شروع شي، د دې ډېر ضرورت دی، انتهایی زیات ضرورت دی. ولې زه خو په کالج کې سبق ورته وایم، په دا ماحول زه خبر یم. یو څو ورځې له مخه ما خپل د سټوډنټ خپل شاګردان سره پوښتنه وکړه، ما ولې بیت الله خانه کعبه دا چیرې ده؟ نو بیا مې خپله غلط وروښوي، ما ولې په مصر کې ده که په شام کې ده؟ نو نیمه یې ولې په مصر کې ده، نیمه یې ولې په شام کې. دا ځوانان بالغ هلکان چې منځ هم په فرض دی، هر شی باندې فرض دی، دوی ته بیت الله نه ده معلومه چې بیت الله چیرې ده، خانه کعبه چیرې ده، د کالج هلکان. نو دغه هلکان اوس په دې باندې هر چا محنت وکړي، بس دوی د هغې شو.
کې هر رنګ عقیده ور خرابه کړه عقیده ور خرابه کې هر رنګ د الحاد ورته وایي نن سبا چې خلک د الله انکار وکړي په کالج یونیورسيټیو کې اکثره دا رنګ ګروپان موجود دي داسې خلک موجود دي چې هغه د دې پرچار کوي چې الله نسته بس نن سبا ټکنالوژي د الله ضرورت نسته نو دا رنګ ځوانان چې عقیده نه مضبوطه په عقیده باندې نه خبر نو هغه د هغې په خبرو کې راسي نو اخر داسې وخت راسي چې هغه به د الله انکار وکړي چې الله ستنه زموږ یو ملګری دی په دیر کې اوسي نو هغې ته موږ ورغلي وو د هغه به یو اخ شي هغه په جرمني کې پی ایچ ډي کوله نو هغه ولې زه چې په جرمني کې ولم یو ورځ خپل په کمرې کې ناست وم دروازه چا راوټکوله ما چې ور خلاصه کړله یو سړی رالی وایي زه چې یم قادیانی قادیانی تی پیژنې څوک څوک یې پیژنې لاس دې پورته قادیانی چیسته څوک دی قادیانی چیش دی څوک دا خبر ته ملایان لاس پورته عوام کې دی څوک راوش نه پیژنې جی حضرت کښېنه راته ویش شه نو د دې ساکي ده د دې سوي قادیانی دی محمد صلی الله علیه وسلم اخری رسول دی نو مسلمانان دی کافران دی ګورنمنت اف پاکستان دی کافران کړي دي صحیح سو نو په دې باندې اکثره خلک خبر نه دي دی دعوه کوي چې موږ مسلمانان یو قادیانان وای چې موږ مسلمانان نو ډیر ځوانان ته دی وای چې موږ مسلمانان یو بس تم قادیانی سه نو هغه قادیانیان سي دا زموږ ملګری چې دی دیم نو خبر چې قادیانی څه ته وای هغه ورغلی هغه ولې زه قادیانی کته قادیانی سه موږ ته وادم دلې درکراو نوکریم درکو نورم کورم دلې دراخو بس ته قادیانی سه په دای علاقې کې زموږ د مذهب ته تبلیغ کړ دوله ما قادیانی نه پیژندې چې قادیانی شته وای ما ورته ویل زموږ د پښتون چې کوم روایت دی کوم ثقافت دی کوم کلچر دی هغه ما دا نه خوشي چې به زدل تراسم دلې وادو کوم دغه د خپل د پښتونوالي د وجه انکار ورته کړو د مذهب عقیده نه خبر نو هغه دونه مهنت کوي هغه ولې چې دای څنګه رالی دا سړی قادیانی چې رالی ما ته ما کور راو شو ته په دیرغه ساده پلار نوم دادی ته دلته دا ډیګري د پاره راغله دونه وخت کیږي دونه کاله به ته دلې وګوره ډیټیل ورسره ورته معلومات ورسره نو هغه دونه مهنت کوي په ځوانانو باندې هر شي معلومات ورسره بس د چراسي لږه زین وردغه کې خپل خواته واړ نو دا په مجلس کې دا دی ته کوم اکثر خلک نه دي خبر چې قادیانی چیشت نو چې نه خبر ستې زمون خو به بخنی خبر دغه رنګ ځوانان دي هغه په قادیانیان نه دي خبر په الحاد څه ته وایي په هغې نه دي خبر ایتیزم چې شته وایي په هغې نه دي خبر فیمینیزم چې شته وایي هغې باندې نه دي خبر ډېر شیان دي نن سبا په دا دنیا کې دا د موبایل دور دی د ګوګل دور دی ای آی ورته وایي ارټیفیشل انټیلیجنس د دې دور دی ځوانان په بل شي اخته دي نو دغه ځوانان دا وسنګ مش بیرته خپل مذهب خواته د اسلام خواته دا وسنګ راولو د دې وای د ذریعہ دا د چې زموږ مسجد فعال او منظم او یو ترتیب سره روان سي داغه اوله طریقه دا د په دې کې تعلیم شروع سي د درس قرآن د درس حدیث نن قرآن الله پاک په موږ نازل کړی دی په قرآن کې څه دي زنه خبر چې په قرآن کې چیشته بس راوای خمه مچه کمی ول تکشیز دمو بس پر وضو کې مې کګای راوخستې بس نن سبا د مسلمان او د قرآن صرف دا تعلق پاتې سوی په قرآن کې څه پیغام دی الله زما څه غواړي زنه خبر هر سړی د غي دی په ځوان کې یو وری د قرآن د ترجمه سره اوریدن دا د قرآن حق دی چې زه خبر سم چې الله زما څه چی غواړي نو تی خوش نصیب چې مفتی صاحب دغه ابتدا شروع کا سی کم حق هغه به ان شاء الله وختیم د درس قرآن ترتیبولو لیکن اوس په یو بل انداز باندې یو نوې ترتیب باغی کې الحمدلله د الله تزمش سره کورس وکي باغه انداز به ان شاء الله د قرآن درسي د حدیث درس وي د فقه درس وي دا کښنیان دلته ماشاءالله ناس دي دلته لازمي د مکتب ترتیب به مفتی صاحب اهو الحمدلله دا د کښنیانو د مکتب ترتیب دونه اهم دی چې د دې تی اندازه نسی کول
دغه رنګه یو دوال خوان مې د پنجاب هغه بیا ولاړې لندن ته. هغه ټیم د لندن دا ترتیب و چې څوک به 3 میاشتې ویزه بیا واخیستله چې ولاړې بلته بیا کلته هغوی د کار ملاو سو بیا به د هغوی ویزه زیاته سوه. نو یو هلک خپل د خور د واده ګرد سامان چولو هغه یې خرڅ کړي. بل سړی راولاړ سو خپل کور یې هغسې ورته خرڅ کړي. مور پلار یې د کرایې په مکان کې شفټ کړلې. وایي موږ چې هلته ولاړ سو بس هلته به پونډز ګټو پیسې به ګټو بیا به یې راواستو بیا به خپل کور واخو بل بیا به خور واده کړو انشاءالله. په پنجابیانو کې د جیز ډېر غټ رواج دی. دوی چې ولاړې هلته 3 میاشتې د دوی سره ټیم و. دوی هر ځای هر کمپنۍ ته ځي پوښتنه کوي به یې چې نوکري او هغه وایي نسته جوب وایي نسته. دوی ډېر کوشش وکړي خو جوب نوکري نه سو ورمېله. اخري یو میاشتې پاته و یو سړی ورالی دوی ته چې بی زه خو عیسایي یم که ته عیسایان کېږئ نو هغه رنګه ته ته نوکري هم درکو ته ته کور هم درکو ته ته واده هم درکو که ته عیسایان سي. خپل کارډ یې ورکړي ویزیټینګ کارډ راځي هغې باندې پته مته ګرده لیکلي. نو دوی هغه ټیم والا ویا به هغه یې تس کړي موږ اسلام نه پرېږدو. کارډ یې تس کړي هغه یې پسې واخیستې چې موږ اسلام نه پرېږدو. وخت تېرېدی اخري یو هفته یې پاته و یو څو ورځې. نو دوی ډېر پریشانه وې چې دا یو هفته که تېره سوله نو بیا خو ویزه ختم سوله بیا خو بیرته پاکستان ته ځو. پاکستان کې یو کور خرڅ کړی دی بل د ورور د خور ګرده جایز یې خرڅ کړی. نو پریشانه شو څه به کوو. یو بل ته وایي یاره هغه کارډ پیدا که سړي څه به رابطه وکړو عیسایان به سو پاکستان کې څوک خبر دی موږ به عیسایان سو. وایي ټیک دی. نو دوی راولاړ شو کارډ یې راواخیستې هغه ته ټلیفون وکړي چې موږ عیسایان کېږو. نو هغه ویل دا خو ډېره ښه خبره ده دی به وکړو د اتوار په ورځ موږ چرچ ته خلک راځي د ګردو مخته به تی اسلام پرېږدئ اور عیسایت به قبول کړو. دی ولې ټیک دی. اتوار ورځ راله ګرده سره جمع سوې پادري راولاړ سو اعلان یې وکړي چې زموږ مذهب حق دی 2 مسلمانان چې دي هغه عیسایان کېږي. نو دا ډېر د خوشحالي خبره ده. هغه چې ګرده سره جمع سوې پادري راولاړ سو دوی ته ویلې راسه دوی چې ورغلې دواړه پادري ورته وایي چې زه چې کوم الفاظ وایم ته به مغه الفاظ وایي. دوی ورته ویلې ټیک دی. پادري ورته وایي ووایست چې موږ اسلام پرېښوئ موږ عیسایت قبول کړي. دواړه ولې یا موږ نه پرېږدو دواړو هلکان ولې موږ نه پرېږدو. هغه بیا ورته وایي بی ته ووایه چې موږ اسلام پرېښوئ موږ عیسایت قبول کړي. دواړه وایي موږ نه پرېږدو. نو خلکو نارې شروع کړې چې بی دا نه پرېږدي ته څه زبردستي اسلام په مد پرېږدې. خیر پروګرام ختم سو پادري چې دوی ډېر بې عزته کې پسې واخیستله چې تی نه پرېښوي نو دا ډرامه مې څه وکړله چې موږ یې پرېږدو. بیا یې ورته ویل ته دا ولې مې دا چم وکړي وجه یې څه شته. نو هغه ولې دا 2 هلکان ورته ویل موږ بالکل اراده کړې وه چې موږ اسلام پرېږدو موږ پوره پخه اراده کړو په دې خو موږ ټلیفون درته وکړو. نو بیا مې ولې وایي نه پرېښوي. وایي کوم ټایم چې تا موږ په سټیج راوغوښتلو تا چې ولې ووایه چې موږ اسلام پرېږدو موږ ته زموږ کوچنیوالي را په یاد شو. په کوچنیوالي کې موږ یو مسجد ته تللو هلته مې ناظرې سبق ولې نوراني قاعده مې واله زموږ کاري صاحب چې به کلاس ختم سو سبق به ختم سو هغه به ولې وایي بیٹا پیسہ ملے گا اسلام چھوڑोगे مجھ ورته ولې نه چھوڑेंगे. وایي پیسې در ملاو سي اسلام پرېږدئ مجھ ورته ولې نه پرېږدو. بیا به ولې لړکي ملے گی اسلام چھوڑोगे مجھ ورته ولې نه چھوڑेंगे. دا بیا هر ورځ په موږ باندې دا دغه خبرې کول. و کوم ټایم چې تا ولې اسلام موږ پرېږدو هغه کاري صاحب زموږ بختور زموږ د خولې خپله ووته چې موږ اسلام نه پرېږدو. نو هغه د کوچنیوالو محنت چې کاري صاحب په کړی د دا 2 کسانو اسلام او ایمان الله بچاو دونه اهم دی دا دونه لازمي دی دا مکتب نظام. موږ غواړو چې دا په دا مکتب نظام په دا مسجد کې سته لږ نور منظم وسي لږ نور په ښه انداز باندې سي. هر سړی دا غواړي چې زما د کوچني ښه تربیت وسي زما د کور والا زما د زنانو ښه تربیت وسي د ځوانانو ښه تربیت وسي. هر سړی دا غواړي که هر سړی جنت ته تلنګ غواړي که نه غواړي مخه ګرده څوک غواړي الله زما سپورت ګرده غواړي. نو کراچي کې زموږ استاد دی مفتي عبید الرحمن صاحب
نو هغه په مسجد کې دا ټول نظام ترتیب شروع کړی دی. بډایان د پارم د دې د ناظري ترتیب د نوراني قاعده ورته وایي، ځوانان ته هم وایي، هر طبقې ته وایي. نو یو بډا روان دی، نوراني قاعده یې راخیستې ده، خپل هم روان دی، خپل مسۍ هم د لاسه نیولی دی، مسجد ته روان دی، نوراني قاعده وایي. هر قسم خلک شته، یو بل سړي ورته ویل څه پکې په دا ټیم ته اوس نوراني قاعده وایي، سپین ژیری سوی کور کښېنه بس الله الله کوه، ستاسو څه غواړي ته اوس الف با اوس یې زده کوئ، اوس نه یې زده کېږي. خلکو شته که نشته، ښه کار څوک کوي هغه یې راوګرځي. د خلکو درې قسمه دي، دا کیسه پوره سي بیا ما ته را په یاد کړي، بیا هغه در ښوم چې درې خلک قسم کم خلک. نو ابوډا ورته وویلې چې زه د شهادت مرګ غواړم. زه چې غواړم؟ د شهادت مرګ غواړم. هغه ورته وویلې د نوراني قاعده او د شهادت مرګ بیا څه تعلق دی؟ هغه وویل زموږ استاد زموږ امام صاحب موږ ته ویلي دي څوک د علم په لاره کې روان سو، علم یې شروع کړي، هغه که مرګ هغه ته ورغلی، حدیث دی چې هغه ته به الله پاک د شهید درجه ورکړي. زه په دا عمر کې دا نوراني قاعده ما صرف په دې شروع کړې ده، که مې زده کېږي، که مې صرف خلاصېږي، که نه خلاصېږي، خو ما دا لاره اختیاره کړله. که مرګ رالی نو انشاءالله زه به قیامت کې د شهیدان سره به الله پاک ما ولاړي. نو دا رنګ یې ذهن جوړ شوی. نو چې دلته دا ترتیب شروع سي نو هر سړي ته به د شهادت درجه ور ملاو سي، او شهید په باره کې الله پاک وایي چې هغه جنتي دی. نو ته غواړې چې جنت ته ولاړ سې که؟ نو دا ترتیب الحمدلله مفتي صاحب شروع کړی دی. نو په دې باندې وایي چې هر سړی خپل د ذات سم تعاون وکړي او خپل کور کوچنیان راواستي، خپل چې کوم دلته دروس کیږي هغه به تی په آپس کې سره فیصله وکړي چې د 100 منټه درس به یو ورځ به درس قرآن مفتي صاحب به تی ته د درس قرآن باره کې چې قرآن څه وایي الله څه وایي هغه به در سمجاوي. بل ورځ به بیا حدیث درته بیانوي چې د واده څه احکامات دي، د دکان څه حکم دی، د غرنګ بیا درس فقهي چې د مونځ څه طریقه ده، چې درېږې لاس به چیرې وړې، لاس به څنګه تړې، قرات به څنګه کوې، رکوع به څنګه کوې، سجده به څنګه کوې، د روزې کمې مسایل دي، د طلاق کمې مسایل دي. په کم ډېر خلک داسې دي چې بېادبي دې معافي کور والا یې پرېښي خدای خبر نه وي، ولې هغه الفاظ یې داسې استعمال کړي، د څه علم د څه نالج نه وي، دی بس ژوند ورسه تېروي. نو په هغې موږ خبر نه یو، ټایم موږ نه ورکو. دغه رنګه د سیرت د حضور صلی الله علیه وسلم ژوند دا به ستاسو مخ ته مفتي صاحب کښېږدي انشاءالله. او که کوشش وشي زه مفتي صاحب څخه خواست کوم پروجیکټر ورته وایي موږ راوړی دی، خو لږ لیټ هم سو ترتیب هغه داسې په پردې باندې ګرده د حضور صلی الله علیه وسلم د ژوند ټوټل ترتیب دی. کله حضور صلی الله علیه وسلم پیدا سو، کله جهاد وکړي، غزوه بدر څنګه وسو، پوره نقشې دی بھائی. د نقشو په ترتیب به انشاءالله ستی خوند به هم درکړي، سر به مې په خلاص. وربل په دې خبر سو چې د حضور ژوند دی چې حضور چې راغلی دی په دنیا کې کړي چې نن الله مې د معاف کړي هر ځوان ته زموږ کرکټران ور معلوم دي چې د 100 سنچریانې ولې دي، د بر اعظم کله 100 سنچري ولې ده، کم میچ کې کلاو دی کم کې نه دی کلاو، رضوان څه کوي یا بل څه کوي، رونالډو چې خوښ دی د میسي چې اګر د هر ځوان ته معلوم. لیکن دغه ځوانان کې به نوم د چاغه بلال ته پښتون ورسوک بلال څوک دی دای بنې خبر، عمر بی عثمان بی ورته عثمان څوک دی دای بنې خبر، ورته زبیر څوک دی دای بنې خبر، عبدالرحمن څوک دی دای بنې خبر، ورته حضور دون حالات خراب دي چې بیخي خراب دي. نبی صلی الله علیه وسلم خلق نه پیژني، صحابه خو د بات کیسه. نو دا د نبی ځوان چې موږ د خپل ځوانانو ته د کور ولاته دی ته نه کو پیش، نو دی به لازمي بیا نور خلق خپل هیرو جوړي، خپل رول ماډلز به جوړي. نو دی بیا غواړي چې موږ هغه جوړ. په یو سکول کې یو استاد سوال وکړي چې ته چی شي جوړېږي، چا ولې زه ډاکټر جوړېږم، چا ولې زه انجینیر جوړېږم، چا ولې زه پایلټ جوړېږم، یو هلک ولې زه صحابي جوړېږم. هغه ورته صحابي جوړېږي، صحابي څنګه ته صحابي جوړېږي؟ بیا هغه پرنسپل راوغوښتې، د هغه پوښتنه یې وکړه، د هغه په کور کې تعلیم و، تعلیم کېدی، په هغه تعلیم کې به د صحابه واقعات بیانېدل. نو هغه د کوچنیوال څه دا شوق و چې یاره دا صحابه څنګه خلک زه صحابي جوړېږم. نو ولې بار بار د هغه مخ ته د صحابي ژوند بیان سو، نو د هغه شوق جوړ شو.
چې زه ثابت جوړېږم چې یو شی تا چاته بیان کړی نه دی چاته دې پیش کړی نه دی نو هغه به څه د هغې شوق وکړي چې زه هغه جوړېږم نو د حضور ژوند به زموږ مخ ته راسي زموږ د کوچنیانو مخ ته به راسي که داسې ترتیب جوړېدی شي مفتي صاحب که د سپیکر یو تار داسې کورو ته هم آس پاس که څوک یې غواړي هلته ور ورسېږي نازنانې خوارانې به یا د دوی پابندي به ته ور ولګوې چې کم درس دی دلته واوري هغه به دی هلته په کور کې خپل په الفاظ کې لږ ډېر دی هلته بیانوي چې د هغې هم اصلاح اوسي د کور د خویندو د زنانو په میش ډېر غټ حق دی که هغه دغه رنګه ولاړې نو هغه به بیا موږ د ځان څه د جهنم ته کشي موږ به د ځان څه جهنم ته بیایي نو که موږ خالي خپله دین زده کړو هغې ته نه ور زده کړو دا به یو ډېره غټه مسله شي نو انشاءالله درس حدیث به هم بیانېږي درس سیرت به هم بیانېږي نو دا د څلور دروسو به افتتاح وشي نور موږ ډېر شیان غواړو چې په دا مسجد کې شروع شي مسجد آباد شي په مسجد کې د محلې والا په آپس کې یو بل سره په ښه خوشحالي په اتفاق او په اتحاد سره اوسي دا محلې صفایي د دا نورو محلې سره ډېر بدلی بلکل چې دا محلې ته څوک راننوځي په پوه سي یاره چې دا څومره صفا محله ده د دا محلې سکیورټي د دا محلې کې غله ختم شي دا هغه ټایم کېږي چې د یو بل سره کښېنئ فیصله سره وکړو چې دا مسله به څنګه حل وکړو سټریټ لایټ دی سټریټ لایټ دا به څنګه لګو دا په محلې کې به په دا کمبو باندې چې دا سټریټ لایټ لګېږي دا خراب دی دا به څنګه به حل د محلې صفایي به څنګه کړو په محلې کې غلاوې شروع دي دا به څنګه ختمو په محلې کې دا منشیات خرڅېږي دا به څنګه ختمو کراچي کې زموږ استاد دی جامعه قرطبه کې مولانا الطاف صاحب د هغې د محلې په آپس کې دونه اتفاق دی چې هلته یو منشیات فروش نشته یو هم نشته پولیس هم دا د محلې والا څه بیریږي چې دی څه ورته وایي هغه کوي پولیس ته وایي ته به دلته ګشت کوې هغه ګشت ولې محلې والا په یو خبر چې یو خبره وکړي ګرده محله سره یو ځای امي بجلی برابر دي امي اوبه برابر دي امي ګیس برابر دي ولې ګرده په اتفاق دي هغه خبر دی یاره که د دوی مې د بجلی یو مسله ور خرابه که دا بیا راوځي بیا زموږ سر ته جنجال دی بیا موږ ته مسایل نو بجلی هم برابر دي هر شی برابر دی نو موږ دا غواړو چې دا ترتیبات په دغه مسجد کې شروع شي د تربیت یو نظام شروع شي دا ځوانانو ته د وخت اهمیت ورته وویل شي دا ځوانانو ته دا وویل شي چې بای وخت څونه قیمتي شی دا په ټیک ټاک او په فیسبوک او په دا شیانو د ضایع کېدن بجای دوی ته یو کار په لاس ورکول شي دغه موبایل څنګه استعمال کړي چې دوی پیسې وګټي هغه ور زده کړي دغه رنګه د تزکیې د ذکر یو ترتیب جوړ شي د درود شریف کراچي ماد الخلیل یو مسجد دی په هغې کې څه ترتیب دی په میاشت کې یو ورځ دوی سره کښېني د هډوکي د خرما دا ګرده سره کښېږدي درود وایي ګرده محلې والا ناست لک 2 لکه وره دا د درود هدیه حضور ته دوی ور ورسي نو تی خبره است حدیث به تی اورېدلی چې څوک درود ووایي هغه درود فرشتې اورېدلی نه دي هغه څه پکې درود حضور صلی الله علیه وسلم ته د هغه سړي د نوم سره چې دا سړی د فلانکي زوی د پتا باندې دا درود وایي نو په دا محلې کې چې د درود محفل شروع شي دا په خرما په هډوکو باندې نو د دا محلې د طرف نه به حضور ته هدیه ورسي نو څونه رحمتونه به په دا باندې به نازل شي یو درود سړی ووایي 10 رحمتونه باندې ووري 10 ګناه معافي شي 10 درجې پورته کېږي صلی الله علیه وسلم وی وایست اسانه ده صلی الله علیه وسلم دا ګرده کارونه هغه ټایم کېږي چې تی په آپس کې زه خو د داسې سړی نه یم که زه دلته وم ما به زه باره ورځ راتللم د داسې سړی مفتي صاحب دی د یو فکر راخستی دی یو غم یې راخستی دی چې دا ټوله ماله په یو پیج باندې راسي په یو اتفاق او په اتحاد باندې راسي نو تی چې د ده څه تعاون وکړي انشاءالله دلته به د درود محفل به وي دلته به انشاءالله د قرات ترتیب به وي دلته به د درس فقه ترتیب به وي د درس حدیث به وي دا ګرده کارونه اسانه دي دا دونه مشکل نه دي چې دا زموږ یار ته به وایي د اوبو فلټر ته دلته لګوی شي په دغه محلې کې د اوبو فلټر لګېدی شي خراب اوبه به نه وي اوبه به صفا کېږي دونه اوس به ته یې وایي یار دا دونه خرچي دي سکیورټي د فلانه دی ډمکانه دی دا سړی لیونی دی که څه دا څه خبرې کوي دلته مفتي صاحب څو کورونه دي آس پاس دا ستا د مسجد څه چې خلک راځي آس پاس
څو کوره به 50 ته رسي 50 کوره دي صحیح سو په دا 50 کور کې سربراه خاندان به سوی چې واده یې کړی هغه ته سربراه خاندان وي دا خاندان به جلاس هغه به سوی په یو کور کې 15 ورونه دي 15 سره ودونه کړی نو 15 کور سو 15 سربراه خاندان یو 200 وي 200 دا 200 کسان چې په اتفاق سره دا خبره وکړي چې موږ به د ورځې 10 روپۍ د میاشتې 300 روپۍ جوړېږي د ورځې 10 روپۍ د میاشتې 300 روپۍ جوړېږي چې دا به موږ جمع کوو څه دپاره به جمع کوو په دې باندې به موږ خپل یو سیکورټي یو چوکیدار دغه کوو په دې باندې به موږ د صفایي والا خلک راغاړو هغوی ته به دا پیسې ورکړو اوس موږ حساب ولګوئ څو جوړېږي ته 300 ضرب که د 200 څه 60,000 شپېته زره روپۍ جوړېږي د میاشتې د ورځې 10 روپۍ د نن سبا یې فقیر نه غواړي کوچنی نه غواړي چې 10 روپۍ ورکړي وایي د 10 روپۍ چیست د ورځې صرف 10 روپۍ د میاشتې څو جوړېږي 300 لیکن چې دا 200 کسان یې ورکړي شپېته زره روپۍ جوړېږي چې ته د کوټې ټاپ کمپنۍ راواخې چې هغه تا ته یو سیکورټي ګارډ درکړي ګن بم ورسره یا کلشنکوف بم ورسره هغه چوکیدار دا ډنډې والا نه درشم هغه چوکیدار درشم هغه 25,000 روپیا غواړي څو غواړي 25,000 25,000 ته هغه ته ورکړه که ته د ډنډې والا غواړي هغه 15,000 و 12,000 هم راځي هغه هم کار کوي خو بهرحال ته هغه ښه والا ده که 25,000 دی هغه ته ورکړلې یو 10,000 صفایي والا صفا کویټا یو پروجیکټ دلته ګور ولې نشته سته راځي مطلب دلته راځي خو هغه چې ته ورسې مالیې والا ورسي یو 10 کسان ورسي چې به زموږ د مالیې شیډول څه شته دا په کوم ورځ مې صفایي کیږي مې ته راوښو هغه به دروښي چې به پیر ورځ کیږي ته ورته یا مې ته 2 ورځې راځي زه ورلم زموږ د مالیې 2 ورځې وي زه چې ورلم مال ورته ولې نه دي و مې 3 ورځې و مې څه کو 3 ورځې دي خالي زه ورلم نور لما احتجاج نه کړي خلک نه دي ورستل خالي کړه زه ورلم و مې 3 ورځې به چیم نه راځي اشه هغه ته ما ولې یاره که سوپروایزر دی کوم ولې یاره 15,000 روپۍ مې اضافي خپل مالیې والا درک بیا به څنګه شي و روزانه به بیا درځي روزانه به درځي نو چې ته 10,000 هغې ته ورکړي هغه هغسې راځي سوپروایزر ته یې ورکړه ورته یا دا ستا د کوچنیانو خرچه ده ته به یې دا په خوشحالي به راځي تنخوا به خپل غي دلته 10,000 کم کار چې دلته فری و هغه د پیسې 100 25 اور 10 35 100,000 پاتې 25,000 لا پاتې دا 25,000 چې سړی جمع کوي دا مسجد سولر سیستم سته نست سولر سیستم په مسجد کې ولګو بجلی ضرورت ګستان خپل د مسجد سولر سیستم دی د اوبو فلټر به خپل ولګو نور څه ترانسفارمر واخه سمرسیبل واخه برمه خراب برمه سیستم ست کنس د ټینکر سیستم خپل برمه وایس چې تی په یو په اتفاق سره ار کار کویس کله هیڅ کنس کېده کله هیڅ کار مشکله د ورځ لاس ډیری لږ دی ټیک دی خیر فلال دا پیسې مې که تینه مرکو خیر دی ټینشن ما فلال دا فری مفت کم شي د دروس چې دی دام شروع سی دا تیک شینی واپس کی یو بل سره تعلق جوړ سی او ستی مالله په اتفاق او په اتحاد سی ستی د مالی مثال ولا نور مالی والا ورکړي بیا بابل مالی والا را سستی سره پښتنه کوي یا لاستی په مالی کې په خانوزي کې یو کلی دی هغه دونه په اتفاق دي چې یو نوکریم راشي د ګرد سره کښیني مالی والا چې د ګرد مستحق څوک دی دا نوکری به چاته ورکړي اگر الک قانون بیا کس اپلای نه پکې کاغذان نه جمع کړي چې بای دا سړی دی دا اپلای پکې بزته دا نوکری ور و یو اخواته خزي چوک خواته یو کلی دی الڅ په دکان کې دا پپړان نه دی دا د کوچنیانو پر ډیر تاونی دی و یو دکان کې نشته ولی مالی ولا ورته ولې دکانداران ته چې دا بنه راو یو دکان والا نه راو ولی مالی ولا په اتفاق ډیر مثالونه دي دا د غره وسنګ د زراګان دي ورسته وګوره یو نالي نه بند ده مالی فل صفا ده بجلی هم په ټیم دي او به هم په ټیم دي مجو یار دا ولې دی هغه په اتفاق هغه منظمه دي د کور 200 روپۍ جمع کی هر کور 200 روپۍ 300 روپۍ
تنظیم نسل نو د دې یو تنظیم نوم دی تنظیم نسل نو دی سچم کوي الکوان کوشنیان انجونیل سبق وای دی ورته ګور یار دا لک چې د کرکټ کې بس د بیا د کرکټ د غور زده کوي دا لک ش باکسینګ کې د باکسینګ د غور زده کوي دا لک ش سبق وای د سی اس اس ته تیار کړه دا شالک سبق وای د پی سی اس ته تیار اسسټنټ کمشنران هم د دې دي اس پی ان هم د دې دي په فوج کې هم دي په پولیس کې هم دي په هر شي کې دي ولې په اتفاق دي په منظمه په ترتیب باندې نو تی غواړي چې دا اوسې که نه اوسې څوک به کوي زه به کوم څوک به کوي تی به کوي نه انشاءالله نو ټول اعظم سته انشاءالله کوشش به کوو انشاءالله نو تعلیم سو تربیت سو تزکیه سو دا نور شوبې چې مې دروش ویل دا به خدمت دی دغه رنګه د دعوت اعمال دلته الحمدلله تبلیغ اعمال به کیږي شب جمعه ده 24 غنټې دي سه روزه ده کم چې ته چا په وس پورای ګرد مالی والا په اتفاق سره وای دا میاست چې دا کسان به په سه روزي په دا بل میاست کې به دا کسان زی د دعوت کار به روان نو دا 15 شوبې دي تعلیم تربیت خدمت تزکیه اور دعوت دا 15 شوبې چې په هر مسجد کې آباد شي نو ان شاء الله هغه الله به په ګر ځوند خارج ام دنیا به آبادی ام به آخرت آباد نو څوک کوشش کوي چې ان شاء الله په دا دروس شروع کیږي په دې کې بخپل هم شرکت کوي ځوانان هم کښني ګرځي به کوي کوشش ان شاء الله مفتي صاحب یو خبره مبارک پاتې شي خو ان شاء الله بس کافي به زه خو صحیح دی ان شاء الله نو وسته ابتدا وکړه درس قرآن چې دی شبي بس بسم الله بس سار ټیم شروع دی نو تی سار ټیم ته ټاکلې دی سار ټیم مناسب مخستن ټیم کم ازمش خو دا مخستن ټیم ډیر سار یو سړی نه مسجد کې درې څلور کسان دلته ما خیال سار ټیم خلک راوشي راپورته کیږي او مخستن ټیم د شي خلک نه رسمي عبادت شه بس تی مالا دا استی خپل نویت تو ګوري که سار ټیم تی تواره خوري ټول راځي ځوانانم کوشش د ځوانان د پاره به ته ان شاء الله یو جلا ترتیب بیا سره کشي بنو د ځوانان ته به دا مضمون څنګه لیکي دا په امتحان کې څنګه پاتې دا ترتیب به ورزده کو په د ازمېش خلک په ششن پوسټو باندې راشي ټیک دی حضور صلی الله علیه وسلم صحابان واسطول چې تی ورسي دا زبې زده کی سوریانی زبې زده کی لاتینی زبې زده کی چې د خطوط لیکو د امید لپاره آسان غزوه بدر کې چې کم خلک کېدیان سولې هغه ته څه فدیه باندې ولګول چې د چا څه پیسې نه وي هغه څه ډیوټي ولګول سو خبر लस कसान तो वो लिखना पढ़ना सिखाना है लिखना पढ़ना काफिरान हुए आगे तो वाले थी बदाजमिश कसान था लिखल बोरिज दखुई और किताब वेल बोरिज दखुई आगे काफिरान में आगे कुरान न हुई दा दिस न हुई दा लिखना पढ़ना नो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा खपल द उम्मत तुन फिक्र जिसमा अर उम्मती तबाई च लिखना पढ़ना इजदाई सबक वैसे किताब दई वैसे زبې ورزده کړه نو دا مسجد کې تی فعال سي نو ان شاء الله د الله د ذات سو امید دي چې دغه مالی سبا اسسټنټ کمشنر هم لګیږي دغه مالی سبا اس پیز هم لګیږي دغه مالی سبا ان شاء الله شیخ القرآن به موزي شیخ الحدیث به موزي دغه مالی سبا د شيوخ خوزي تزکیه به امامان چې تی په یو ځای سي ورته مفتی صاحب سره مرسته وکړي خپل شورا جوړ کړي مفتی صاحب امام دي د ذمہ دار سي ان شاء الله دا ټول کارونه یو کار راخي په مخه ټیک دی مفتی صاحب لیست جوړ کړي د ګرد مالیغه د ټول مالیغه ان شاء الله تا خو جوړ کړي نه خو لږ په ترتیب سره جوړ کړي بیا د دې سره کم چې شورا جوړه سواله هغه شورا به هر کور ته ورځي راځه به ورټکوي چې به دا دروس شروع شي زمج دا پلان دی دا زمج منصوبه ده چې دا مالی صفایي به مش خلکو دا مالی چاره مسلې دا د مسجد سالیش کله په مسجد نبوي کې چې بهر مسله رااله صحابه به سره جمع شوي مشوره به کوله غزوه خندق رالی حضور ټول راوښته مسجد کې کښینستي مشوره یو کو سبق سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ ورته ولې چې خندق یو کډای به وکیندو نو بیا به د مدینه محفوظ شي هغه رنګ یو غټ کډای وکیندي چې کله دازي ساغزي پورو دغونه ګیرو هغه کافران چې رااله هغه چوب ته جناس کسب نه ګوړات لایسي نه تیر ورسېدای سي سو مراله تناس وی اخر
طوفان رالی هغه ګرځ ولاړ مدینه الله پاک محفوظه کړه دغه د مشورې د برکت نو واپس کې به مشوره وکړي نو مفتی صاحب در سره یو کور ته به ورځي چې به دا دروس شروع شوي دي دلته خپل راسه خپل ځامن راواست په پابندي سره بیا به ان شاء الله دا شوره به ورځوانان کار به ځوانان کې ته به خالی کار ورشه چې دا کار وکړه دا ځوانان نن سبا فارغ ناشته په توړو باندې ناشته چکې کې لډو کې دا ستالجه مایز سره دغه کې دا صفای کارګه صدې ته پلاس ورکړي 15,000 روپۍ شتاغه تور کړی د خپل د مالي ځوانان ته ورکړي څه صفای خپل کور د خپل صفای د حضور صلی الله علیه وسلم خپل کور صفا کوي دغه څنګه تاسیس تاسو ستا نسته نو چې هغه کار کوي نو ما وتای به ول نشو نو کوشش وکړو ان شاء الله نو د سار منځه با ټیک دی ګرد متفق است دا دروس شروع سي دا आवाज ول راځي مفتی صاحب او ما پښتوم لږ کمزوره ده تی په پوس ولز ما به خبرې کیا ما ډیر وخت په کراچۍ کې تیر کړی دی سار منځه بعد صحیح دی څنګه سار منځه بعد صحیح دی بده خو نه است هغه ټی انا چې مفتی صاحب نه است یو څوک نه مفتی صاحب خپل سلام مفتی صاحب خپل جواب سار منځه بعد بس هغه به مفتی صاحب ته ګرد اول خو به شورا جوړه کی صحیح دی یو لاس کسان و کسان شپو کسان صحیح ټیک زبم درسکشم صحیح دعا اوسه 13 دقیقه مفتی صاحب چاته و چې دعا الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره امين امين اللهم انا ندعوك من شر اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز اعداءنا اللهم اغفر لي ولوالدي صلى الله تعالى على رسوله محمد امين جزاكم الله خير یو خبره غلطه سی بخښنه غواړم